اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د وقتاً فوقتاً چې کومه د بیماریانو او د دوایانو حوالې سره د شعور او آګاهي دا سلسله د عوامو لپاره دی. دغه انټرویو هم د دې یوه کړي دی او نن زه تاسو ته چې کومه هغه خبره کول غواړم هغه دی په یورینري ټریک انفیکشن باندې او انجوډیشیس یوز اف انټي بایوټکس. مطلب دا دی چې غلط استعمال د انټي بایوټکس. زما سمینو نن چې کومه دا خبره دی دا یو ډیر اهم موضوع دی چې کوم ته وایي یورینري ټریک انفیکشن. او عام فهم الفاظو کې زمون خلک دی ته وایي چې یاره په مثانه کې جراثیم دي. نو دغه بیماری یا دا مسله دا په زنانو کې هم کېدی شي، دا په مردانو کې هم کېدی شي. په زنانه کې د دې جدا کازز دي، په هغې کې لږ زیات فریکوینټلی یعنی کې فریکوینسي یې لږ زیاته وي په زنانو کې د یورینري ټریک انفیکشن. په مردانو کې د دې فریکوینسي لږ کم وي، خو چې کله وشي نو بیا هغې ته مونږ وایو چې کمپلیکیټ چې یو ځل یو ټي آی وشي په مردانه کې نو بیا مونږ ورته وایو چې کمپلیکیټډ یو ټي آی. هر یو یو ټي آی په مردانه مریضانو کې هغه مونږ کمپلیکیټډ شمارو، ولې چې دا یو کامن شی نه دی د مردانه حوالې سره، رادر دین چې په زنانو کې دا یو کامن شی دی. اوس راځو د دې مختلف وجوهات دي. لکه مثال دا واخلو چې زنانه که مثال خپله صفایي صحیح نه کوي، استنجا صحیح نه کوي، یا مثانې ته یو داسې مسله دی چې پوره امتیاز یې نه خارجېږي، یا په مثانې کې کاڼي دي، یا په مثانې کې یا ګردې کې کاڼي دي، یا دې سره سره نور څه داسې وجوهات دي چې هغې د وجې نه انفیکشن جوړېږي او انفیکشن پھیلاوېږي. دې سره په مردانه کې چې دی د دې مختلف کازز کېدی شي چې په هغې کې یو غټ کاز چې دی هغه غلط جنسي تعلق چې دی، دوم نمبر باندې چې کوم کاڼي راځي، دریم نمبر باندې پراسټیټ راځي چې کوم په زنانو کې نه وي او اسپیشلی کامن دی د اولډ ایج لکه د بوډاګانو سره. دغسې د ګردو یا د یوریټر کاڼي چې کوم دي نو دا ټول د دې هغه دي. نن چې زما کوم د خبرې مقصد و چې زمونږ دلته ډیر داسې مریضان مونږ ته راشي چې هغه ته دا اول نه بهر دا باور کړلی شوي په ذهن کې چې یاره د ستا په مثانې کې جراثیم دي، د هغې هېڅ وجه یا هغه تشخیص نه وي شوی، او مختلف قسم عطایان یا حکیمان یا مطلب داسې خلک چې ځان ډاکټران ظاهروي هغه ورته بار بار انټي بایوټکس او هغه لیکي، او چې مونږ ته را رسېږي نو د کافي مقدار کې د انټي بایوټکس استعمال کړي وي. بجای دا چې اول د دې تشخیص وشي، د دې هغه ته ورسي او دا معلوم کړلی شي چې آیا دته انفیکشن یا یو ټي آی دا شته هم او که نه شته. او ډېر داسې مریضان مونږ ته راځي چې هغه کلچر پروون یو ټي آی نه وي ورته، هغې کې کلچر نه وي شوی د یورین. دې نه یو ډېر غټه مسله په دې ملک کې او په ټوله دنیا زمونږ په ملک کې اسپیشلی پھیلاوېږي لګیا دی چې چونکې غیر ضروري انټي بایوټکس لیکلی کېږي د یو ټي آی په نام باندې. اوس میکسیمم انټي بایوټکس پاکستان کې چې کوم دي هغه یو ټي آی کې هغې ته ریزسټنس کریټ شوی دی. مثال جراثیم چې دي هغه د زمونږ د پاکستان کې چې څومره هم جراثیم دي دا د یو ټي آی هغه د انټي بایوټکس خلاف هغې کې ریزسټنس راغلو. نو ډېر داسې مریضان یې مونږ ته چې کله راورسي نو هغې ټریټمنټ کول ډېر انتهایي مشکله شي مونږ لپاره. نو نن د خبرې د ټول مقصد دا دی چې تاسو کله هم تاسو ته مثال یو ټي آی وشي یا مثال مثانې کې متیاز سوزش وشي یا متیاز زر زر راځي یا متیاز بې کنټروله راځي یا څومره هم چې علامات دي د یو ټي آی چې هغه وشي نو همیشه یو مستند یورولوجست ته ورځئ چې هغه د ستاسو کلچر کوي او بیا چې کله هم ستاسو له انټي بایوټکس لیکلی شي چې هغه کلچر پروون انټي بایوټکس وي، بجای دا چې دغسې
د نښې معلومېدو نه بغیر یو انسان تیر ولي نو هغې کې تیرونه خو ضایع کېږي خو نښه نه شي ویشتلی. نو بهتر به دای چې یو مستند یورولوژیست ته ورځئ چې هغه تاسو ته څومره هم علاج کوي نو هغه به ایویډنس بیس علاج وي، هغه به کلچر پروون انټي بایوټکس و هغه به تاسو ته پرسکرایب کوي. کلچر پروون انټي بایوټکس چې نه پرسکرایب کېږي هغې د وجې نه زموږ په ملک کې اوس دا غټه مسله جوړه شوې دی چې میکسیمم انټي بایوټکس سوای د چند ایک نه چې انتهایي ګران دي خو بله مجبوري جوړه شوې دی اوس ولې چې دومره اوور د کاونټر انټي بایوټکس یوز کېږي لګیا دي چې نن سبا خلکو ته لږ هم هسې امتیازو کې تکلیف شي نو دکاندار ته ورشي چې یاره ډاکټر صاحب ماله اګمنټین راکئ یا ماله دغه راکئ، بجای دا چې آیو ډاکټر سره ملاو شي هغه د در تشخیص وکړي چې ستا د امتیازو کې یا په د مثانې کې څه مسله دی، د دې اصل وجوهات څه دي او بیا د هغې وجوهاتو مطابق درته دوی هغه شي. نو ما به د ستاسو نه دا هغه وي ریکویسټ وي چې همیشه تاسو ته څه امتیازو حوالې سره مسله یا تاسو ته مثانې وغیره کې یا ګردو کې څه مسله نو بجای دا چې تاسو خپله یو دکاندار ته ورځئ او یا یو حکیم ته یا یو عطایي ته یو مستند یورولوژیست ته ورځئ چې هغه تاسو باقاعده تشخیص کوي او د هغې مرض حوالې سره همیشه یاد ساتئ چې کله مرض تشخیص وشي بیا ډېر کمه دوایي پې لګي، بجای دا چې یو بورې انسان د دکاندار نه والي او هغه ډکه کړي او دا پته نه وي چې یاره دا مسله څه دی او پنډه 2-3 انټي بایوټکس یې اخیستي او هغې ته ریزسټنس کریټ کېږي. نو نن د زموږ د انټرویو سبق دا دی چې غیر ضروري انټي بایوټکس دا یوز کول نه دي پکار، همیشه یو مستند ډاکټر سره ملاوېدل پکار دي او خپل بیماری تشخیص کول پکار دي او د هغې تشخیص نه پس چې دی انټي بایوټکس یوز کول پکار دي. ډېرې داسې بیماریانې مي چې بغیر د انټي بایوټکس یوز نه هغه ټریټ کېدی شي خو چونکې زموږ طرف ته دلته دا هغه دی چې د اوور د کاونټر خلک اخلي انټي بایوټکس نو دې د وجې نه دا مسله دی. نو زما به تاسو ته خواست دي چې تاسو LRH شو KTH شو HMC شو چې څومره مستند هسپتالونه دي هغې ته ځئ هغې کې مستند ډاکټرانو سره ملاو کېږئ چې ستاسو تشخیص کېږي او د تشخیص نه پس تاسو ته یو دوایي لیکلی شي نو د هغې اثر هم ښیي او هغې ته بیا ریزسټنس کریټ کېدل هغه هم نه کېږي. واخر دعوانا الحمدلله.